محمد ریاض نوم دی، زه پروګرام کوارډینیټر یم. دا مونږ غواړو چې په دې زمونږ په دې علاقو کې چې دا کوم شیلز او ماینز او دغه موټرز او دا څیزونه چې دغه یو خاص ماحول نه د علاقې تیرې شوي دي او دا څیزونه موجود دي، نو مونږ وایو د خلکو ته آګاهي ورکوو چې بھئی دا خلک دې ته نږدې مه ځئ، دې ته اور مه لګوئ، دا په کاڼو مه ولئ، دا راوچتوئ ما. نو چونکې جرنلسټان یو ډېر اهم د معاشرې حصه ده، خپل پیغام رسوي، نو دا چونکې ډېر اهم امپورټنټ یو کمپوننټ دی، جرنلسټان یو ډېر اهم حصه ده، نو دوی دپاره موږ دا سیمینار ارینج کړی و چې تاسو موږ لږ دې حوالې سره آګاهي درکو چې تاسو هم خپل سټوریز که پرنټ یا الکترانیک میډیا ده، دا پروګرام تاسو هم خور کړئ. ما محمد سلیم افریدی و زه د باړه پریس کلب موجوده صدر یم. سیشن وشولو په باړه پریس کلب کې، نو دا د ماین پاولې سره و چې کوم دلته بارودي مواد دي، چونکې د لوکا جنګ ضد د لوکا دلته جنګ تیر شوی دی، وسم داسې لوکې شته چې پاکې جنګ روان دی، نو دلته دغه شونتې بارودي مواد پروته دي چې هغه نه خلک خبره نه لري. هغه په دې غرونو کې په سامو لوکو کې بارودي ماینونه لري، خو دا له خلک ډېر خبر نه لري. مقامي خلک دنه ډېر متاثره شول، ډېرې حادثې راپېښې شولې، ماشومان، زنانه، دا کې ډېر خلک متاثره شول، ګوډیون شول، چا لوسونه، چا خپې. نو د دغې وجې نه دغه هلال احمر ولا موقع په موقع باندې باقاعده سیشن یې وکړلې، هم عوام ولا یې وکړې، هم دلته پریس کلب کې صحافیانو ولا آګاهي ورکړه. وایي دغه سره بیا غټه یو فایده دا وشي چې چونکې صحافیان دغه معاشرې له یو آګاهي ورکوي، ورېدو کور دارایي دغه خبره ورېدو شي، نو ورېدو په وجه باندې به انشاءالله چې په دې لوکا کې آګاهي روشي او خدمات څخه په مشترکه توګه باندې وکړو. نو په هغه موقع کې چې دی